د منځنۍ کورمي ایجنسۍ مسعودې سیمې ولس د حکومت لخوا شوي دوران شوي کورونو سروې نه مطمئن نه دي. ریپورټ راکوي حکمت شاه. د ځایي کسانو عبدالخالق پټان، کمال او نورو وینا ده چې دوی په کال 2009 او 10 کې د وسلوالو خلاف اپریشن له وجې خپل کورونه پرېښودي وو او کال 2012 کې خپلې سیمې ته واپس راغلي وو. د کومې نه وروسته چې دوران شوي کورونو سروې کړې شوې وه چې پکې 2.5 نه زیات کورونه لیکلي شوي وو. دوی زیاتوي چې کال 2014 پورې ورته معاوضه میلاو نه شوه او اوس حکومت سږ کال بیا سروې وکړه چې پکې صرف 300 کورونه لیکلي شوي دي. ولې زیاتره خلکو په خپله کورونه جوړ کړي دي او دغه شان دوی سروې نه محرومه کړي شوي دي. دوی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کومو خلکو په خپل مدد سره کورونه جوړ کړي دي هغوی د هم سروې کې شامل کړي شي. موږ یې چې په کور یې دا کوم کورونه څپوت دي دا هم واخیستلی شي، دا هم غریب خلک دي، دا هم کورونه ړنګ شوي دي. د موږ سره د دې ثبوتونه سره دي، ویډیو سره دي چې کوم د موږ کورونه تباه شوي دي، کوم صحیح دي، هر شی موږ سره موجود دي. حکومت ته موږ پیش کړي دي خو حکومت په هغه باوجود په موږ باندې ځان نه پوهوي، په دې باندې دوی نظر ونه چوي. نو موږ به کیدای شي کوم ګورنر هاوس ته بروځو په ډنډې باندې به مجبور کړي. بل اړخ ته پولیټیکل محرر شاهد ملک TNN ته ویلي دي چې د کال 2012 سروې لپاره څه پالیسي نه وه جوړه کړې شوې نو ځکه دوی ته معاوضې نه دي میلاو شوي. دوی زیاته کړې چې سږ کال سروې د پالیسۍ مطابق شوې ده او چې کوم کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي هغوی ته به 4 لکه ولې معمولي زیان والا ته به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. پېښور های